دا میاش د ربیع الاول میاش دا. ربیع ویل کیږي سپرلی او بهار ته، دې ته ځکه ربیع الاول ویل کیږي چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت میاشت ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی، معنا دا چې دنیا ته سپرلی راغی، ښکلی موسم باغ او بهار راغی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینا محبت بکې. او بیا چې کله اسلامی میاشت راوخیږي، زما خپل یو عادت دا دی د دعا یو عادت چې کله زه دا میاشت ووینم نو هغې ته زه لاس اوچت کم، یا الله دغه میاشت نه راوخته، الله د دې برکتونه مونږ ته راکړي، او دارنګې که دې میاشت کې تا ما ته مرګ لیکلي نو الله ستا علم کې ده دغه مرګ ما ته د خپل رضا سبب وګرځي او د نبی علیہ السلام په طریقو ما ته مرګ راولي. او الله کو په دې کې تا ما ته جون لیکلي نو الله هغه جنم د خپل رضا او دارنګې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت طریقو د رضا زمانه جون تیر کی. مانه دا دعا کول پکار دی، یو جامع اونته کې دعا ده. بل دا ربیع الاول میاشت د نبی علیہ السلام سره تعلق دی، نو دیو جن مونږ خپل تعلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کلک ساتو، مینا محبت به سره کو، داغه اظهار وکاو. دیو جن په دې میاشت کې درود شریف په ډیر وایو، داغه سنت طریقې په ډیرې جګب نه ژوند کو. بیا دې میاشتو کې اکثر پروګرامونه کیږي، په هغه پروګرامونو کې ناست پکار ده، دای پروګرامونه نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کیږي. د دې وجه نه داسې پروګرام او داسې مجلس وشي چې په هغه کې قران کې دا ذکر کیږي، چې په هغه کې د صدقې حکمي، په هغه کې د خلکو د نفع خبرې، په هغه کې د خلکو د اصلاح خبرې، نو بیا پای کې ناس ته پکار ده. نو معنا دا چې خپل علما راغون شوي، خپل عقیده، خپل طریقې، عام رسم رواج نه، نو د دې وجه نه داسې پروګرامونو کې کینای، په هغه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبرې اوره، د نبی علیہ السلام هغه مینه منورم چې کوم نه تاسو سیوا کیږي، الله دې زموږ سیوا کړي.